یار حسین بھائی کباب ډیر ښایسته دي. په هغه واقعي ډېر مزېدار دي. اسانه ته ولې کباب نه خورې؟ څه چل دي؟ نه حسین بھائی زه نه خورم، بس لوږه مې نشته. اصلا ته څه وایې څه لږه مو نشته؟ مخته د کباب یخې څه نه څه خو ضرور شته. نه هېڅ هم نشته، بس هسې. اصله رښتیا رښتیا ووایه څه خبره ده؟ اسده موږ ستا ملګري یو، ته موږ نه وایې، موږ ته ووایه. رښتیا درته ووایم که نه، ما سره د دې کبابو خوړلو پیسې هم نشته. زه خو ستاسو سره هسې کېناستو دپاره راغلی یم، که نه ما د سهار نه هېڅ هم نه دي خوړلي. خو ولې؟ اصل کې د کور حالات ټیک نه دي. پلار مې بیمار دی او مور مې ټولې پیسې د هغې په دوايانې ولګولې او څه پیسې د کور په راشن ولګېدې. ما خپل کشرانو وروڼو خویندو له اختر کې هر څه اخیستي خو ځان له میس هم نه و اخیستي. یاره اسد دا خبره ته موږ ته پیله ولې نه کوله؟ ما نه غوښتل چې زه ستاسو په مخ کې بېوخت څه ښکاره شم. بېوسه او ته څوک چې خپلو کشرانو وروڼو خویندو لپاره خوشحالیانې قربان کړي هغه څنګه بېوسه کېدی شي؟ او ها اسد ته مله دا ووایه چې موږ صرف تا په ښه وخت کې په کار راتلی شو او تا داسې سوچ څنګه و؟ حسین بھائی چې رښتیا راته ووایم که نه، زه خپلو بدو حالاتو ډېر زیات ستړی کړی یم. اصله د دوستۍ پته خو ولې لګي چې کله یو دوست په مشکلاتو کې وي او بل دوست د هغه مشکلات اسان کړي. او ها اسد نن نه پس خپل ځان یوازې مه ګاڼه، موږ په هره خوشحالۍ او غم کې تا سره یو. اوس ته بسم الله کړه، کعبه باندې شروع کړه، زه تا دپاره نور څه راغواړم. بسم الله کړه. ولې چې تا سهار نه هېڅ هم نه دي خوړلي. ویټر لږه خبره وراوره. نه حسین بھائی پرېږدوه، زه نه غواړم تاسو ما باندې پیسې خرچ کړئ. زه به هر څه ځان له پخپله کوم. څنګه به هر څه ځان له پخپله کې؟ تا سهار نه څه نه دي خوړلي او وایې چې هر څه به ځان له پخپله کوم. اسده نن به هېڅ حساب کتاب نه وي، نن به د دوستۍ حق ادا کړي. حسین بھائی بس اسده نور بحث مه کوه، روټۍ شروع کړه. حسین بھائی ما کله هم داسې سوچ نه و کړی چې داسې به ملا څوک وي او زما د پریشانۍ سوچ به کوي. ګوره اسده اصل دوست هغه وي څوک د چا د غم او خوشحالۍ فکر وکړي. څه یقین وکړئ حسین بھائی، په ما داسې لګي چې زما نن اختر دی. نن ما له پیله ځل احساس وشو چې زه یوازې نه یم او انشاءالله موږ به تا کله هم یوازې هم نه پرېږدو.